نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق الله العظيم سورة سبا دوشتم پارا ودیشتم نمبر آیت مخی رکو کی دا قیامت ورځ باندې د مشرکانو رسوائی بیان شو. اس پدې رکو کې هم د مشرکانو د قیامت ورځ باندې رسوائی بیانې. الله رب العالمین فرمایي چې اے مشرکانو تاسو په دې کوم مال باندې تکبر کوئ د دې مال او اولاد فایده تاسو ته په آخرت کې نشته. تاسو د دې مال د وجې الله پاک ته نږدې کېدی نشئ. مال هغه چاته فایده ورکوي چې هغه ایمان راوړي او نیک اعمال یې کړي وي. دوی ته الله پاک په آخرت کې د دوی د دې مال فایده ورکوي. ایمان اعمال صالحه ورسره وي دي په آخرت کې په اوچتو بالا خانو کې. او کوم کسان چې الله پاک د آیاتونو مقابله کوي دوی د پاره په آخرت کې عذابونه. بیا الله پاک بل تقسیم د رزق بیانې چې دا رزق زر تقسیمو څوک مالدار کم او څوک غریب کم مال ول لږ ورکړي. مالدار کولم د الله امتحان او غریب کول هم د الله پاک امتحان. یا الله پاک فرمایي که تاسو ته مال ملو شو او هغه زما د رضا دپاره خرج کوئ نو زه به تاسو له د هغې بدلې درکړو. بیا چې کله د قیامت ورځ قیامت په ورځ به الله پاک ټول خلق را جمع کړي، مشرکان به هم را جمع کړي او دوی چې چاته خدایان ویلي دي هغه به هم را جمع کړي. بعضې مشرکانو فرشتو ته ځان له خدایان وی د هغې عبادت یې کو. الله پاک په قیامت کې فرشتو ته وایي چې دې خلکو ستاسو عبادت کړي. فرشتې وایي چې نه الله پاک پاکي ستا دپاره ده، دی د سر زمون عبادت نه دی کړی، دی خو د جناتو عبادت کړو. په خپل خیال کې دی د جناتو په حقیقت کې عبادت کړی دی او دی خو زمون عبادت نه دی کړی. بیا د قیامت په ورځ به دا مشرکان او د دوی دا خدایان د هیڅ څیز مالکان نه به د یو بل په فایده باندې پکار راشي او نه به یو بل د نقصان نه بچ کی. فایده به دا خدایان دوی ته نشي ورکولی چې د عذاب نه بچ کی یا ولا جنت ورکي. دې ته به الله پاک وفرمایي ځئ جهنم ته لاړ شئ. تاسو دنیا کې د دې جهنم او د قیامت نه انکار کو دا هغه جهنم دې ورځئ. دنیا کې به دې کافرانو د نبي علیه السلام بې ادبي کوي. کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن لوستو نو دې مشرکانو به دې خپلو ملګرو ته وي چې دا پیغمبر تاسو د پلار نیکه د دین نه اړوي. نبی علیه السلام به یادو او کله به وي دا قرآن دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی او کله به وی نعوذ بالله دا جادوگر دی او دا قرآن دا جادو کتاب نعوذ بالله. نو دی مشرکانو د پیغمبر علیہ السلام بی ادبی په دنیا کې کوله. الله پاک فرمایي دی دا خبره د څه نه زده کړي. موږ خو د دې قرآن نه وړاندې بل کتاب هم دې ته نه دی نازل کړی دی. دې مشرکانو د مکې چې دا کتاب دی لوستلی وي او دا کفر او شرک دا خبره دی دا هغې نه زده کړي.
د دې پیغمبر علیه السلام نه وړاندې موږ د مکې مشرکانو ته بل نبي هم نه دی لېږلی او سره د دې چې دا مشرکان دومره په نشه کې دي دوی خو د پخوانو هلاک شدو کافرانو د لسمې حصې برابر طاقت هم نه لري لکه د مشرکان د مکې نه وړاندې عادیان تېر شوي غټ غټ پهلوانان کافران سمودیان تیر شوي د نوح علیه السلام قوم تیر شوي څومره غټ غټ مالونو لحاظ سره فرعون قارون غوندې خلک تیر شوي نو دوی خو د هغې د لسمې حصې طاقت هم نه لري نو دوی دا تکبر به څنګه کړي دوی له به عذاب ورکړي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي دې مشرکانو ته دعوت ورکړي دې ته ووایه چې تاسو زما په باره کې دا د بې ادبۍ خبرې کوئ تاسو ځان له کښېنئ او سوچ وکړئ دوه کښېنئ یا جدا جدا ځان له کښېنئ او زما باره کې سوچ وکړئ چې په ما باندې پیریان شته او که نشته که تاسو کله په تنهایۍ کې سوچ وکړئ نو په دې نتیجه به تاسو خامخا ورسئ چې دا خبرې ستاسو غلطې دي دا خو دوی هسې بې ادبي کوله نور د مکې د مشرکانو ته هم پته و چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نه جادو شته نه به پیریان شته نعوذ بالله نه لیوني دي دا خو دوی ته پته وه هسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې ادبي کوله او بیا نبی علیه السلام دوی ته فرمایي تاسو ته زه دین بیانوم تاسو ماله په دې سره کوئ نه زه خو د الله د رضا لپاره د قرآن آیاتونه او د الله پیغام تاسو ته رسوم که ماله سره کوئ هغه هم ستاسو شو خو بې ادبي ولې کوئ زما دپاره الله پاک کافي دی بیا الله جل شانه نبی علیه السلام ته فرمایي دوی ته ووایه چې دین اسلام راغی ستاسو دا کم کفر دی دا باطل دی الله پاک به دا ختم کی او ستاسو دا بوتان نه د سیز د پیدا کولو مالکان دي او نه د یو سیز دوباره ژوند کولو مالکان الله پاک مالک ابتداء هم بادشاہ دی او چې کله خلق ټول فنا کی دوباره بیا پیدا کوونکی الله دی او ستاسو خدایانو کې هیڅ قسم معنا او هیڅ قسم فایده نشته او بل دی ته ووایه که زه په هدایت یم نو فایده زما ده او نعوذ بالله که زه بې هدایته یم نو نقصان زما دی تاسو زما بې ادبي ولې کوئ ما ته د الله پاک د طرف نه وحي کېږي او زه د الله پاک وحي اورم او په هغې باندې عمل کوم بیا چې کله په قیامت کې د کافران نه باندې دا عذاب راښکاره شي نو څنګه چې د قبرونو نه دوی باسي دوی به فوراً په عذاب کې ګرفتار شي دې ځای کې به دا کافران چغې کړي چې موږ ایمان راوړو اواز به ورته وشي چې ستاسو دپاره ایمان راوړل اوس ډېر لرې ځای پاتې شوی ایمان راوړل ځای خو دنیا او تاسو راغلي اخرت ته اوس ایمان راوړئ د دې دا تمنا به نامراد د دوی ته پاتې شي د دې ایمان به بیا نه قبلېږي ځکه د ایمان ځای دنیا ده او دوی به چغې خیرت کې شروع کړي چېرته به هم د دوی دا تمنا بیا قبول نه شي او دوی به په عذابونو کې الله پاک مبتلا دي نو فرمایي وما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالونه ستاسو ندی بچی ستاسو بالتي باغ طریقه باندې تقربکم چې نزدیکی تاسو عندنا من ته زلفا په نزدیک کولو سره الا من آمن وعمل صالحا مگر چا چې ایمان وړو عمل وکړ د نیکۍ فاولئک پس دا کسان چې دی لهم د دوی دپاره به وي جزاء ضعفي بدلا دوچنده بما عملو د دوی د عملونو هم فی الغرفات آمنون او دوی په بوچتو بالا خانو د جنت کې امن باندې والذین یسعون فی آیاتنا او آگشا کسان چې دی کوشش کی زمونږ د آیاتونو په باره کې معاجزین مقابله کوونکي دي یا عاجزه کوونکي دي په خپل خیال کې موږ لره اولئک دا کسان چې دی فی العذاب محضرون په عذاب کې به حاضر اول شي قلتو فرما ان ربی یبسط الرزق بشک زما رب رزق فراخ کوي رزق لمن یشاء چاته چواړي من عبادی د خپل بندگانو نه ويقدر تنگوي کم رزق چاته چواړي
وما انفقتم من شيء او سمال جتا سو خرج کوي بنے کی په یخلفو د الله پاک داغه بدلی در کی تاسو تا وهو خير الرازقين او د الله پاک بهترین رزق ورکون کے ذات ويوم يحشرهم جميعا یاد کا چراجو بکی الله پاک دی ټول لرا یعنی مشرکان تدی خدایا ثم يقول للملائكه بیا الله پاک کو فرمائی فرشتوں تا اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون آیت خلق دی چی بیستاس عبادت کو قالوا نودا فرشتی بو فرمائی سبحانك انت ولينا من دونهم پاکستا دا پارا خدای پاکا دا زمانگ کارسازی سوا دا بینا بل کانو یعبدون الجن بلکہ دوی عبادت کو پا دنیا کی دا جنات و شیطانانو اکثرهم بهم مؤمنون اکثر دا دوی پاغیبان ایمان لوڑن کیوں فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا پس ننبت مالکان بنی باز دا دوی خدایان دی باز اندباز دا باز عبادت کو ان کو دا پارا نفعا دا پیدے ورکولو ولا ضرن او ندل رکولو دا عذاب ونقول للذین ظلموا من بوایا کسانت چگی ظالمان کافران دی ذوقوا عذاب النار التي تاسو زکی عذاب دا غور کنتم بیا تکذبون چی تاسو دی تکذیب کو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا کلو چرسل شو پدی کافرانو پا دنیا کے زمق آیاتنا دا قرآن بینات واضحہ قالوا نبی بدی کافرانو ما هذا الا رجل ما هذا نددا پیغمبر علیہ السلام الا رجل مگر یو سڑے دے یرید چلی وار ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم چی دے وار بھی تاس داغ دن چی داغی ستاسو پلاران و مشران عبادت کرے وقال اوی بدی کافران ما هذا الا افکم مفترا نددا قرآن مگر دزان نہ جوڑ کری شویلی وقال الذین کفروا اوی بے کسان چی کافران للحق حق قرآن کریم تا لما جا مرکر چراغ دویتا ان هذا الا سحر مبین نددا قرآن مگر خار جادو دی وما آتینا امنو ورکڑی دی کافرانو تا من کتب سے کتابنا یدرسونا چی دی اغلستل وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر امنو لی گلی الیہم دی طرف تا قبلک استان اولاندی من نذیر سوکر ان کے پیغمبر وکذب الذین من قبلهم تکذیب کرے کسانو چی اولاندی دا دینو وما بلغو معشار ما آتیناهم او ندی رسید لدا مشرکان دا مکی لسمی سی دا پخوانو دا کافران چی منور کڑی وغی تکم قوت و طاقت فکذبو رسولی پسغی تکذیب کو زماد پیغمبرانو فکیف کان نکیر پسنگو زمانی والغیل عذاب باندی قلتو فرمائے انما اعیدکم بواحدت یقیرن زنسیتکم تاستا پیو خبر باندی ان تقوموا للہ دا جتاس اللہ پاک تا ادری گئی متنا دوا و فراد و یوادی تم تتفکرو بیا سوچکی دا اللہ پیوالی و زما پر رسالت کی ما بصاحبکم من جنہ تاسو پدی باندې پیشی چې نشته دی پدی ملګری یعنی په نبی علیہ السلام باندې سپیریان ان الا نذیر لکم ندیدا مگر يرون کی تاسو د پاد الله د عذابنا بین دی عذاب شدید وړاندې د عذاب سخنا قلتو فرمای ما سالتکم من اجر زن غوالم تاسو نه سبدلا فهو لکم غوالم غد تاسو شي ان اجر الا علی الله نشتری بد زما مگر پا اللہ باندی وعلا کل شئین شہید و دا اللہ پاک فارسیز باندی گواد قلتو فرما ان ربی یقذف بالحق بے شک زما رب نازلوی حق علام الغیوب عالم دی بغیب باندی قلتو فرما جا الحق راغ حق دین اسلام وما یبدئ الباطل وما یعید او نشی پیدا کولی پشورو کی باطل کم سیز وما یعید اونی دوبارہ پیدا کولی شی قلتو فرمائے ان دللتو کچرز بیلاریم فإنما اضل على نفسی بس یقیناً بیلاری والی زما پخپل زان باندی دی وین احتدیتو کچرز پیدایت باندیم فبما یوحی الی ربی نو پسبب دا دی چما توحی کئی زما رب انہو سمیع قریب شک اللہ پاک اوریدن کیوں نزدی ذات دی ولو ترائید فزعو او کچری تا اولی دل کلچ دی او یریگی دا عذاب نا پلا فوتا
پدغ وقت کی بدینی بچ کی دن کی تفتیدن کی وخذو من مکان قریب او دی بنی ولشید نزدی زیین دا قبر نفعذاب باندی وقالو بی بوئی آمنا بی من ایمان نوڑ پدی پیغمبر او پا قرآن باندی وانا لوم التناوشو او کلوی چرتوی دا دوی دا پارا پدغ وقت باندی حق قبل اول من مکان بعید زیلرنا یعنی ایمان قبل اول بددین پدغ موقع باندی سنگوشی وقد کفروا به من قبل او حال دادی چی کافرانو پدی قرآن باندی کفر کرو اڑان دی ددی ورجنا پا دنیا کی ویقذفون بالغیب او دیبا غرزولی دا غیب و قبر یعنی نبی علیہ السلام بارکی بے فضولیات او بیزای قبر کولی من مکان بعید دا زی لرندنینا یعنی دا دی ورزن لرزی یعنی پا آخرت کی پا دنیا کی بدی دا خبر دا نبی علیہ السلام متعلق کولی وحیل بینهم او رکاوٹ با پیدا شی حائل با پیدا شی پا ما بین دوی کی و بین ما یشتونو پا ما بین دا سچی دوی اغواری ین دوی ایمان قبل اول کما فعل بیشاعیم من قبل لکا سنگ چی دا کار کلی شو دی ملگر سروڑان دی دینا انہم کانو فی شک مریب یقینن دیو پا شکی دی دن قبل اول نپا دنیا کی مریب او شک ان کی واقع دعوت الحمدللہ